بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. دې ځګنه کې د شرک او د کفر او د بدعات مذمت پکاوي بیانېږي او د هغې نقصانات ذکر کیږي چې د شرک اخرنی حاصل شوي. زمو سره دا خبره ذکر کیږي چې د کوم خلکو خبره سړی اوري او هغې باندې عمل کوي، نو دې خلکو له په دې دنیا کې څه سوچ پکار دی، څه فکر پکار دی او د دې اخرنی انجام به څنګه جوړېږي. الله تعالی فرمایي چې اذ تبرأ الذین اتبعوا، په هغه وخت کې چې بیزاره بشي هغه کسان چې د هغوی تابعداري کېده، په ناجایزه تابعداري کېده، تابعداري په کار نه و کېدله، په ناجایزه طریقه باندې کېدله. من الذین اتبعوا، د هغه کسانو نه چې هغوی تابعداري کوونکي وو، یعنې د خپل مشران به د قیامت په ورځ باندې د کشرانو نه براءت اختیار کړي چې موږ پسې مه راځئ، زموږ خبره به هم نه اورېدله، ځکه چې موږ ځان نه شو خلاصولی، نو ستاسو سره به څه ورأوا العذاب، او دوی به ویني عذاب. دا مشران او کشران دواړه به د شرک او د بدعات او سزاګانې ویني چې دغه انجام دی. وتقطعت بهم الاسباب، او کټ به شي په دوی بسې اسباب. اسبابو کې دوه احتمال دی، یو دا چې دوی منځ کې کوم تعلق دی هغه به کټ شي، اسباب په معنا تعلق دی، د مشران او کشران تعلق به کټ شي. او دویم دا چې وتقطعت بهم الاسباب، کټ به شي په دوی بسې اسباب د خلاصېدلو ذرایع به ټول بند شي قیامت حساب کتاب نه ورسته. علماء لیکلي دي چې په دې کې هغه خلک داخل دي چې کومو خلکو ناجایز طریقه باندې خپل کشران ګمراه کړي دي، بېلاري کړي دي، په خوخو نومونو باندې په خوخو دعوو سره یې خراب کړي دي او داسې لاره باندې بوتلي ده چې د هغې دین یې برباد کړی دی. قیامت په ورځ باندې به دا د خپلو کشرانو نه د براءت او د بېزارۍ اعلان وکړي چې موږ پسې مه راځئ، موږ ځان بچ کولی نه شو، نو تاسو ورته په څه لاسو. دین علاوه دې کې هغه بوتان هم شامل دي چې خلکو یې بندګي کړې ده، هغه قبرونه پکې هم شامل دي چې خلکو د هغې عبادت کړی دی، د هغوی سجدې لګولې دي او په دې فکر باندې چې ما به خلاص کړي، نو هلته کې هغې به هم د دوی نه د براءت اعلان وکړي او د هغې براءت اعلان په دې انداز باندې چې یاره مونږ تاسو ته نه ویلي موږ پسې راپسې شئ، تاسو چې موږ پسې کوم اتک کړی دی نو په دې طریقه باندې تاسو له نه پکار دا طریقه ته موږ نه ده ښودلې. لکه ډېر خلک د عیسی علیه السلام بندګي کوي، د بزرګانو بندګي کوي، دا د بزرګانو یا د پیغمبرانو غلطي نه ده بلکې د خلکو غلطي ده چې په دغه طریقه باندې ولې دغه بندګي کوي. نو په دې وخت کې به دغه مشران د خپلو کشرانو نه بېزاره شي، که د مشران په خپله باندې باطل وي نو هم، او که په خپله باندې باطل نه نیکان خلک وي خو خلکو هغوی ماته غلط نسبتونه کړي، دروغ یې پرې ورړولي او د خدایي صفتونه یې ورله ورکړي، د هغې بندګي کړي، نو هغې به هم د براءت اعلان وکړي چې دا خو موږ تاسو ته نه دي ویلي، ته تاسو ولې کړي ده. صرف هغه عمل معتبر دی چې کوم شریعت ښودلی، او چې کوم عمل شریعت نه یې ښودلی نو هغې لره هېڅ اعتبار په اسلام کې نشته. په دې وجه باندې قرآن دوه قسمه اصطلاحات استعمالوي، یو معروف دی، بل منکر دی. معروف هغه عمل ته ویل کېږي چې هغه شریعت بیان کړی، شریعت هغې وضاحت کړی، او منکر هغې ته ویل کېږي چې په شریعت هغې هېڅ ذکر نه کړی، شریعت هغې ته اهمیت نه ورکړی، ناشنا غونته کیسې دي. نو کوم عمل چې شرعي دا قبول دی، کوم چې غیر شرعي دا مسترد دی، ناجایز دی. په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې هغوی په خوخو نومونو باندې په اسلامي امت کې فرقواریت او فتنې پیدا کړي دي او د هغې انجام دا ده چې اسلامي امت یې تباه کړی دی، د هغوی اتفاق یې خراب کړی دی، د هغوی وحدت یې تس و نس کړی دی. لکه تاریخي لیول باندې تر راواخلې فلپاین او سپین کې تقریبا دې باندې 200 کاله شرعي حکومت تېر شوی دی، شرعي نظام تېر شوی دی، دا د صحابه کرامو دور کې نیولی شوی دی. بیا یو وخت داسې راغی چې دغه شانې کې خانه جنګیانې راغلې، په وړه وړه خبره باندې قومي جګړې پیدا شولې، مسلکي جنګونه پیدا شو، اختلافات پیدا شو، او دا جنګونه داسې لیول ته ورسېده چې د خلکو کورونه وران شو، د خلکو انساني اسباب، د ژوند اسباب هر څه تباه او برباد، یې خونریزي وشوله. بیا دغه وخت کې د دې کم ګاونډي ملکونه چې کوم وو عیسایان، هغوی راغلل او د فلاحي کارونو د تعلیمي ادارو په نوم باندې کار یې شروع کړو، او اوس په غونډ دغه کې په فلپاین او سپین کې ته یو مسلمان نشي پیدا کولی ته له زکات ورکړي،
دې مسلمان به کې نه پیدا کیږي ډېر په مشکل باندې چې ځان ډېر خواریو کې نو کې دې چې پیدا شي خو ډېر ګرانه نه پیدا کیږي حالانکه دا هغه نظامونه چې په دې باندې ونیم سوکاله شرعي حکومت تر شوی یا تاشقان او سمرقان خو دغه علاقې راواخله چې د صحابه کرامو د قربانونو وروسته د احادیثو خدمت د امام بخاری کړی دی نورم کړی دی یو پکې امام بخاری رحمه الله دی او امام بخاری د بخارا تاشقند اوسیدونکی دی کوم د تاجکستان کې دی او دا ازبکی خلک دلته کې د علم ډېره غټه چرچا وه خو چې کله فتنې راغلې دا کیسې راغلې د دې بزرګانو د وفات نه وروسته کفري دلالان چې کومو هغوی خلک پیدا کړو د خلک په اختلافات ورواچو کله چې روس په دې علاقو باندې حمله کوله نو خلکو به دې لپاره مورچې کېنستلې چې یو فرقې ویل یو فرقې دعوه کړې وه چې کارغه پاک دی بلې فرقې ویل نه دا حرام دی او د دواړو یو بل ته مورچې وارې وې چې شپې روس حمله وکړه دواړه تاسو ناست کړو اوس چې هلته مونځ هم نه ورځي داسې بېدیني ده عراق باره کې تاریخونو لیکلي ده چې کله عراق یو داسې دور راغی چې د شیعه او سني مسلې پورته شولې او چې ته به ورته تا به څه دعوه ده مرکو نو هغې به تا تپوس کوه ته شیعه یې که ته سني وایي دې باندې هلته به لاټېرونه لګېدلي او د ټوله شپه به مناظرې روانې بغداد ښار کې به مناظرې وي دا د علم غټ مرکز تېر شوی وایي چې کله چنګیز خان اراده وکړه چې د دنیا د اسلام مکمله خاتمه وکړي د خپلې خدای اعلان وکړي او دې پسې وبدلاړ د مدینې منورې نه طاهر بن یوسف په مشرۍ کې چې تاسو د خپلې قصې پرېږدوئ ځان تیار کړي بهر نه دشمن مکمل ختموي او د هغې دپاره ځان تیار کړي د کورنۍ مسالې پرېږدوئ چنګیز خان چې کله راغی نو هغه ګورې شیعه سني نه پېژني هغه یو ټول د مسلمان وایي او تل منې وژني لهذا زه تاسو دا کار پرېږدوئ نو هغوی د سمدستي اولې د شیعهګانو سره ملاقات وشو هغې ورته ویل دا راته ووایي چې شیعه که سني هغه ویل دې کې یو هم نیم صرف مسلمان یم خو داسې کار وکړه چې دا زما پیغام ضروري ده دې باندې خبر وکړي هغې ویل چې خپله لار دې راته نه ښودلې نو ستا خبره موږ نه اورو بیا سنیانو پسې ورغی هغوی هم داسې دغه شان چلو چې دوی په تعصب کې انتها ته رسېدلي نو دې دغه زګین نه مایوسه واپس شو او په دغه زګین باندې د څو ورځې وروسته په دغه زګین باندې چنګیزیانو حمله وکړله د شپې ماخوستن لمانځه نه وروسته او تاریخونو لیکلي دي چې صرف په غونډ بغداد کې 100,000 خلک 50,000 خلک ژوندي پاتې شوي وو چې دا د غرونو خلکو بره په غرونو کې اوسېدل او د خاریه کې یو کس هم ژوندی نه دی پاتې شوی تقریبا 4,00,000 خلک په یوه شپه باندې چې هغوی لاټرینونه لګولي وو مناظرې سټارټ وې دوی پرې ورغلې ټول یې د سیر مه ووهلو د فرات دریاب ته یې ښکته ور واچول د فرات دا دریاب په وینو تک سور شو رنګ شو نو دا کار چا چې کړی دا فتنې پورته کړي د اسلامي امت یې تاسو نفس کړی دی هغوی عقاید او د هغې په اخلاقو کې دومره مسالې پیدا کړي ده چې هغې نه ورورولي مکمله یاره کړې ده نو دا خلک به هم د قیامت ورځ الله تعالی راولي او دغه خلک چې کوم پرې ورپسې دي دا به ورسره حاضر شي نو کله د دې د امت ته انتشار او د خرابولو د تباه کولو کوم اسباب چې دي د هغې چې کومه ګناه به د دوی په سرونو باندې راغلې ده نو هلته به د الله تعالی تپوس کوي نو مشران به بېزاره اعلان وکړي چې موږ کشرانو ته داسې نه دي ویلي موږ دوی به دې باندې ټینګ کړي نه دي خو دوی راپسې شوي دي ایسته کې را روان دي راپسې موږ به دې باندې زور نه کړی نه به راخېره هلته به دوی هم د براعت اعلان وکړي څومره جرایم او ګناهونه چې چا کړي په خلکو باندې په غلط فهمۍ کې دوکې سره نو دغه ټولو باطلو کارونو د باطلو بنیادونه چې ښودلي دي دا به د خپلو کسرانو نه براعت اعلان وکړي او د هغه وخت چې کله دوی عذابونه وویني نو بیا دې منځ کې بیا د دوی تعلق خراب شي تعلق به یې کټ شي اسباب په معنا تعلق سره دې به کټ شي یعنې دوی منځ کې به ورانه راولاړه شي اوس کوئی محبتونه دي هلته به ورانه شي ځکه چې د یو بل هغه د دې کوم عمل چې دوی کړی د هغې نقصان به دوی وویني او دا به ته پته چې د دې مشر په وجه باندې کار ما کړی نو هلته به د دوی تعلق کټ شي بیا دې ټیم کشران به ارمان کوي وقال الذین اتبعوا او به وایي هغه کسان چې هغوی تابعداري کوونکي وو یعنې کشران خلک لو ان لنا کرة کوي زمونږ دپاره یو بل بیا دنیا ته تلل کرة دنیا ته واپس تګ فنتبرأ نو موږ به د دوی نه هم بېزاره شوي وې د دوی ملګرتیا به بیا پرېښودلې وې منهم د دوی نه کما تبرأوا منا لکه څنګه چې دوی د بېزارۍ اعلان وکړه زموږ اوس موږ ته وایي چې موږ پسې به نه راتلی او داسې خبرې کوي زموږ خبره به هم نه اورېدله یا موږ تاسو ته نه دي ویلي نو داسې که موږ دنیا ته الله تعالی موږ ته راکړه موږ هم دغه شان دوی به پرېږدو په شړ بیابان باندې او هېڅ ملګرتیا به ورسره نه کوو لکه څنګه کار یې زموږ ته وکړو خو دا یو اسې ارمان د جوړېږي کوي دا بېرته واپس دنیا ته تګ په دې کې نه کېږي الله تعالی وایي کذلک هم دقه شان ده یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم الله تعالی به وښیي دوی ته عملونه د دوی هغه برباد عملونه چې د شریعت خلاف یې کړي دي او اسلام ته پکې نقصانات ورکړي دي حسرات افسوسونه علیهم په دوی باندې
الله تعالی به دې دا عملونه انجام چې کړه وروړاندې کی دی او پیژني نو بس تش افسوسونه وکي ارمانونه وکي راخو وسره نور طریقه وسره نه کیږي وما هم بخارجین من النار او نه وي دا دواړه د مشرانو کشران دواړه بخارجین وطن کی من النار لورنا کشران په دې معنی نه خلاصيږي چې موږ ته پته نه وره خبره الته نه چلیږي او مشران په دې معنی نه خلاصيږي چې موږ په زور نه وکړو موږ ته ویلي نه دي په دې معنی نه خلاصيږي نو دواړه به جهنم ته ورغورځيږي او دا به کې مستقل بیا پراته بس